و یو موقع کې داسې وشوله چې سلمان فارسي رضی الله عنه راغی د حضرت ابوالدرداء میلمه شو. هغه داسې وخت و چې پردې حکم نو راغلی و، خلک به د یو بل کره دننه تلل، ښځو به پرده نه کوله، ځکه د اسلام یو دم الله نو ناپیس کړی بلکې په قلاره قلاره باندې په 30 کاله کې الله تعالی د اسلام مکمل کړی و. ځکه چې یو دم که الله د حکمونه ټول را لېږلی وي نو بیا چا نه منل، یو دم ژوند بدلول ګراني، او بلکې څوک چې یو دم ژوند بدل کړي نو یو دم بیرته بدلیږي. بیا قلاره قلاره چې تربیت وشي نو دا بیا د خښتې ښه مضبوطې ولېږي. دننه چې کله راغی وایي سلمان فارسي چې وکتل نو د ابوالدرداء ښځه چې وه اسخه جامې اغوستې وې. اسخه مطلب دا چې نوي پاکې نه وي، او بچی هم داسې نو پاک کړي، کور هم داسې پروت و، چا نه محسوسوله چې د کور ته لا داسې اهم میلمه راغلی دی. کله چې د چا کور ته داسې میلمانه راځي نو د مخکې نه کمرې هم صفا کي، برنډه هم صفا کي، لوښي موښي صفا کي، ترتیب برابر کي، ماشومان سنبال کي. و ځکه دا بار خلک چې راځي چې زموږ نه ښه تاثر ویسي، موږ پسې ونه خاندي. نو سلمان فارسي ویل دی ابوالدرداء دې ښځې ته چې وکتل داسې زړې جامې اغوستې وې بېکاره، نو تپوس یې ترې وکړو، ویل ته ولې داسې په دې کور کې بې پروا ګرځئ؟ په کار خو دا ده چې ته په دې کور کې ښه سنبال شوې ګرځېدی، ستا خاوند په کور کې دی نو ستا د خاوند زړه په کور کې لګېدلی، دا ته ولې داسې بې باکه ګرځئ؟ زموږ د عامو زنانو هم طریقه دا وي چې په کور کې د خپل لباس، د خپلې کمرې، د خپلو لوښو خیال نه ساتي او د خپلو ماشومانو خیال هم نه ساتي، خو چې کله د کور نه بار ته وځي، ډاکټر لځي یا واده لځي، نو بیا ښه ټیک ټاک ځان سنبالوي. نو دا طریقه خطا ده، د هغې څه فایده نشته دی، ځکه پردو سړو به نظر پې پرېوځي، خو خپل خاوند ته چې سړی په ښه طریقه باندې وګوري، د هغې سره ښه ژوند تېر کړي نو کور بیا آباد شي. دا خپل کور نه آبادوي او پردي زړونه آباد کړي، بلکې د آبادولو په ځای باندې پردي زړونه وران کړي. په دې طریقه باندې پکار دا ده چې زنانه په خپل کور کې د خپل ځان او د خپل لباس ښه خیال وساتي. نو هغه زنانه ډېره هوښیاره وه. ول ستا ورور ابوالدرداء د ښځو په مسلو کې څه دلچسپي نه اخلي. اوس سلمان فارسي پوه شو چې د حضرت ابوالدرداء د خپلې ښځې له داسې مناسب ټیم نه ورکوي. کله چې ماښام شو، روټۍ موټۍ یې کړې ده، او سلمان فارسي رضی الله عنه حضرت ابوالدرداء کېناستل، ډوډۍ وخوړله، ماسخوتن یې مونځ وشو. نو سلمان فارسي رضی الله عنه کېناستو، خیال یې دا و چې اوس به ابوالدرداء زما خواله راځي او خبرې اترې به کوو، میلمانه دي. و ابوالدرداء رضی الله عنه هغه سیده په مسله باندې ودرېدو، مونځ یې کوو. چې کله مونځ شروع کړو نو او ودرېدو د مانځه ته، نو سلمان فارسي ور پاسېدو، مټ یې ونیول، زما څه کښېنه، زما څه خبرې وکړه، عبادت خو ته بل ټیم هم کولی شې، زه نن ستا میلمه یم، نو زما په تا څه حق دی، کښېنه زما څه خبرې وکړه. هغې کښېنو په زور باندې، بیا پاسېدو، بیا په دویم ځل باندې کښېنو، اوس وایي پرېږده لږ سمله، آرام وکړه، د دې بدن هم په تا باندې څه حقوق دي. هغه چې کله سملاستو نو په درېیم ځل باندې بیا پاسېدو، بیا یې سملو، حتی چې کله پېشمنی شو نو دواړه پاسېدل او عبادت یې وکړو. چې عبادت یې وکړو، بیا د سهار مانځه ته انتظار کوي او مانځه له ځي. نو دا ابوالدرداء رضی الله عنه سلمان فارسي ته وایي چې تا ګوره زما میلمه شولې او ستا په میلمستیا کې ما ته څه خیر میلاو شو، ما به ټوله شپه د الله عبادت کوو، نوافل به مې کولو، ته چې راللې زما عبادت دې متاثر کو، نو ستا په راتلو کې ما ته څه خیر میلاو نه شو. نو سلمان فارسي ډېر هوښیار انسان و، هغه د کور په دې جوړښت باندې پوهېدو. ابوالدرداء رضی الله عنه د ځان بالکل خیال ساتو چې بس ټول عمر د الله عبادت وکړم، خو د کور په دې ژوند باندې عابد انسان او ساده انسان او په دې ترتیب نه پوهېدو. نو سلمان فارسي رضی الله عنه کېنو او خبرې اترې شروع کړل. نو دا ورته وایي د ابوالدرداء چې تا خو زه د عبادت نه ویستلم، زه به د نبي علیه السلام ته یادوم، دا زما بېګا میلمه شوی او زما چې کوم معمولات متاثر شوي دي. وایي زه نبي علیه السلام ته خو به ما وښیې، خو زه راته یو څو خبرې کوم، هغه اول واوره، په دې ځان پوهې کړه. ویل کومې خبرې دي؟ 3-4 خبرې ورته وکړلې. یو خبره ورته دا وکړله چې کله در که میلمه راشي نو خیال یې ساته، ویل ان لزورک علیک لحقا، ستا د میلمه په تا باندې حق دی. نو یاد ساتئ، ګوره اسلامي کور لومبی صفت هم دا دی چې د میلمنو به سړی خیال ساتي، او د میلمنو خیال ساتل دا یوازې نه دی چې سړی پې ښه خوراک وکړي، د هغې په راتلو خوشحالېدل، د هغه میلمه د زړه د ساتلو د هغې کوشش کول، او په کار ده چې هغه په دې کور کې پاتې شي، نو داسې نه محسوسوي چې په ما د خلک تنګ دي، چې دا خوشحاله وخت تېر کړي، ځکه ډېر برکاتو سره دې کور ته راځي. او دویمه خبره ورته وکړله، ویل ان لجسدک علیک لحقا، ستا د بدن هم په تا باندې حق دی. داسې به هم سړی نه کوي چې شپه ورځ عبادت کوي او روژې ډېرې نیسي او ورځ په ورځ باندې کمزوری کېږي. ستاسو خیال په دې روژې د میاشتې راشي نو بعضې زنانه داسې ډېرې زیاتې کمزوري شوي، ډېرې زیاتې کمزوري، د شوګر بیمارۍ، بله بیماري د زړه بیماري ورته، نورې بیماریانې ورته، ډاکټر ورته وایي روژې تاله بدې دي مه نیسه،
دا وایي نه زه نه پرېږدم روژې دا زیاتې کوي چې دی بدن ته پرې نقصان رسېږي روژې به نه نیسي او د هغې به بیا فدیه ورکوي دغه شان په دې سپین ږیرو کې مې ډاکټر پرې روژې بندې کړي وایي تا له روژې ښې نه دي بیا به تا ته تکلیف وي بیا به دې بچي تنګېږي او نه زه به خامخا روژې نیسم نو ډېر زر بیا نور خراب شي چې خراب شي بیا د فرضمند نموزي غریبو د ناستې پاستې نموزي بیا په خلکو باندې بوج شي نو په کار ده چې شریعت موږ ته د کومو خبرو حکمونه کړي هغه منل د خپل زړه نه به موږ ځان له دین نه جوړو نو ویل ستا د بدن په تا باندې حق دی او بله دا ده چې وان لربک علیک لحقا د رب د باندې حق دی بلکل دا عبادت چې کوې نو دا کوه خو څلورم نمبر دا چې ان لزوجک علیک لحقا ستا د ښځې په تا باندې حق دی دا ښځه چې به دې کور کېده نو دې څه حقوق دي دا جیلی نه دی دا قیدي نه دی دا نوکر نه دی دا وینځه نه ده بلکې ته انسان یو دا ښځه انسان په انسانیت کې ښځه او سړی یو شانتي دي ګورئ اگر چې د یورپ فلسفې ته ټیک نه وایو چې هغه وایي هر څه د ښځې او د سړي یو شانتي دي نو هر څه خو یو شان نه دي په د انسانیت کې دواړه یو شانتي دي په احترام کې دواړه یو شانتي دي په عزت کې دواړه یو شانتي دي او په ذمہ دارو کې بیا فرق دی او په مقام کې فرقونه شته او بیا ورته ویل چې فآت کل ذي حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکړي نو البته خپل کور آباد کړي البته مسلماني نغه خبري واورېدلې او سار چې کله جمعه ته لاړل نو نبی علیہ السلام خالصي د ورغی دې خلکو په زړه کې خبرې نه ساتلې ابې فورا به د هغې وضاحت کوو نو کله چې دننه ورغی نبی علیہ السلام له ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا سلمان فارسي رضی الله عنه زمونږ راغلی او ما به مخکې ټوله شپه عبادت کوو بیګا د عبادت نیستلې ما صرف تهجد مې کړی دي نو سلمان پوهه کا رضی الله عنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمانی فارسي راوغتو ویل تراشه دا ولې دا سړی د عبادت نه بند کړی دی نو ورته ټوله قصه وکړه زه چې رالم په کور کې دا حال و د بچو دا طریقه وه د ښځې داسې وه کور یې داسې و نو دا طریقه خو ما ته ټیک نه شوه ښکاره نو نبي علیه صلات وسلام ابودردا ته یا ابودردا سلمان افقه منکا ابودردا سلمان ستا نو هوښیار دی د ده خبرې ټیک دي نبی علیه صلات وسلام د کور په اصلاح دومره زور ورکړی دی مخامخ انسان ته ویلي دي چې ستا دا طریقه خطا ده او د دې انسان دا طریقه او د دې مسلمان طریقه ټیک ده دې بنیاد باندې خپل کورونه جوړول دا ډېر ضروري دي